د درې قسمه کسانو دعاګانې الله رب العزت بالکل نه رد کوي. الله جل شانه یې ضرور قبلی. رمضان المبارک روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د درې قسمه خلکو دعاګانې الله رب العزت خامخا قبلی. اول نمبر په هغې کې روژهدار دی. کله چې روژهدار د روژه ماتي په وخت کې د خپل رب نه دعا غواړي، څه چې دی د خپل رب نه غواړي، دی لاس اوچتی، الله جل شانه ورته خامخا قبلی. څه چې دی د خپل رب نه غواړي الله جل شانه به ورکوي. او ورپسې دویم نمبر د مظلوم دعا. مظلوم چې کله لاس اوچت کی الله جل شانه د هغه دعا قبلی. او دریم نمبر عادل بادشاه. د مسلمانانو چې کوم عادل بادشاه وي، انصاف کوونکی بادشاه، اگر چې نن سبا په میلیونو په نظر باندې نه راځي، خو عادل بادشاه چې کله لاس اوچت کی الله جل شانه د هغه دعا هم قبلی. عادل بادشاه مظلوم دا یو طرف ته کوي. رمضان المبارک روان دی. په دې رمضان المبارک کې د روژه ماتي په وخت کې مونږ او تاسو ته پکار دی چې مونږ دعا د خپل رب نه وغواړو. دا ډېر قیمتي وخت دی. یقین وکړئ مسلمانانو ورونو، دا ډېر قیمتي وخت دی. په دغه وخت کې مونږ نه ډېر زیات غفلت کیږي. اکثر خلک چې دی د هغې دا عادت جوړ شوي چې کله روژه ماتي ته وخت قریب شي، دوی به ځان مصروف کي په گیمز کې، په موبایل، فیسبوک، ټیک ټاک، سوشل میډیا، یا چرته لوبه کې، یا چرته بهر وځي په چکر باندې، چې ټایم بالکل قریب شي، منټ دو پاتې شي، بیا به راشي. داسې نه ده پکار. تاسو ته پکار دی چې کله روژه ماتي ته 10-15 منټ پاتې شي، 20 منټ پاتې شي، په دسترخوان باندې کښېنه او لاس اوچت که د خپل رب نه دعاګانې غواړه. دا وخت ډېر زر تېرېدونکی دی. دا دېرش ورځې دي، تقریبا 13 روژې دي. دا ډېرې زر تېرېدونکي دي. پته نه لګي زموږ ستاسو زندګۍ کې بیا دا رمضان راځي نه راځي. لہذا دا ورځې، دا وختونه قیمتي کول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خوش قسمته هغه سړی دی او نیکبخته سړی هغه دی چې د هغه په زندګۍ کې رمضان چې دی دا راشي. او صحابه کرام به رمضان المبارک ته ډېر زیات خوشحالېدل. د کم صحابي په زندګۍ کې به چې رمضان المبارک راغی به انتهایی زیات خوشحاله و. او دا یو د کار خبره تاسو کول غواړم چې صحابه کرام خو ټول چې دی دا د اسمان ستوري دي، په شان د اسمان ستوري د اصحابي کالنجوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. خو صحابه کرامو په خپلو کې بیا غوره هغه صحابي ګڼلو، زیات غوروالی به هغې صحابي ته ورکولو چې د هغه په زندګۍ کې به رمضان المبارک ډېر زیات راغلی و. یعنې د هغه ژوند به اوږد او د هغه په زندګۍ کې د کوم صحابي په زندګۍ کې به چې رمضان ډېر زیات راغلی و، هغه صحابي به دې په خپلو کې غوره ګڼلو. نو لهذا دا ورځې ډېر زر تېرېدونکي دي. د روژه ماتي په وخت کې که تاسو وایئ چې زموږ دعاګانې قبولې شي، دعاګانې غواړئ د خپل آنلاین قرآن او دیني علوم زده کول غواړئ، او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دیني مسائل دي دا ور زده کول غواړئ، نو همنن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې، په هر ځای کې همنن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ. انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دیني زده کړې درکول کیږي.